بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الانعام شروع کو او د دې سورت کې چونکې انعام لفظ راغلی دی نو ځکه دې سورت نوم سوره الانعام ښودی شوی دی او د دې د زمانه د نازلېدو چې ده نو هغه د مکې اخري دور و، تقریبا 2 کاله تیر شوي دي. 18 کال خواوشا دا صورت چې دی هغه نازل کړی شوی و او دا داسې سخت وخت و چې مسلمانانو حبشې ته هجرت وکړو، لکه ډېرو صحابو چې دی نو وطن هم پرېښودی و. او د مکې د ژوند کې مخکې مو ویلي چې د مکې صورتونو کې چې دی نو د شرک ختمول، د آخرت د عقیدې وضاحت کول او د جاهلیت او د تهماتو تردید دی پکې، د اخلاقو اصول پکې بیان، اخلاقي اصول پکې بیان شوي دي. او بل طرف ته دا هم و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عامو مسلمانانو په زړونو کې دا ډېره غټه پریشاني وه، ځکه چې کلونه تېرېدل او هېڅ د اسلام د غلبې یا د هېڅ اندازه نه وه که نه. نو په دې حالاتو کې دا صورت چې دی هغه نازل کړی شوی دی. سورة الانعام رکوع نمبر 1. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. ټول تعریفونه هغه الله لره دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه. وجعل الظلمات والنور او پیدا کړي دي تیارې او رڼاګانې. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون او بیا هغه کسان چې کافران دي د خپل رب سره شریک جوړوي، برابرۍ نور څیزونه. هو الذي خلقكم من طين، الله هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی د خټې نه. ثم قضى اجلا او بیا مقرر کړل یوه نیټه. واجل مسمى عنده ثم تمترون او بیا نیټه مقرره د الله سره ده او بیا تاسو شک کوونکي یئ. وهو الله في السماوات وفي الارض او هم هغه الله دی چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې دی. یعلم سرکم وجهرکم، الله پوهیږي په پټ حال ستاسو او په ښکاره حال ستاسو. ویعلم ما تکسبون او پوهیږي په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم او نرازي دوی ته یوه نښه د نښو د رب نه الا كانوا عنها معرضين، مګر دوی د هغې نه مخ ګرځونکي دي. فقد كذبوا بالحق، بس یقینا دروغ وګڼو دوی حق لما جاءهم هر کله چې راغی دوی ته. فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، پس زر د چې رابشي دوی ته خبرونه د هغه څیز چې و دوی چې ملنډې کولې، ټوغې به یې کولې. الم یرو کم اهلکنا من قبلهم، آیا نه ګوري دوی چې څومره هلاک کړل موږ د دوی نه مخکې. من قرن د زمانې نه. مکناهم فی الارض، چې موږ اقتدار ورکړی دوی ته په ځمکه کې. ما لم نمکن لکم، هغه اقتدار چې نم دې درکړی تاسو ته. وارسلنا السماء علیهم مدرارا، او راولېږل موږ باران په دوی باندې پرلپسې په شبو شبو. مدرارا پرلپسې یا په شبو شبو. وجعلنا الانهار تجري من تحتهم، او موږ روان کړل نهرونه چې بهېدل به لاندې له دوی نه. فاهلکناهم بذنوبهم، نو هلاک کړل موږ دوی په وجه د دوی د ګناهونو. وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین، او پیدا کړل موږ وروسته له دوی نه قومونه نور. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، او کچرې موږ نازل کو په تا باندې لیکلی کتاب په کاغذ باندې. فلمسوه بأيديهم، او چې مسې کړي دوی په لاسونو خپلو. لقال الذين كفروا، نو خامخا به ویلې وې هغه کسانو چې کافران دي، ان هذا الا سحر مبين، چې نه دی دا مګر جادو ښکاره دی. وقالوا لولا انزل عليه ملک، او وایي دوی چې ولې نازل نه کړې شوه په ده باندې یوه فرشته. ولو انزلنا ملکا لقضي الامر، کچرې نازله کړې وې مونږه فرشته نو خامخا به فیصله شوی و د کار. ثم لا ينظرون، او بیا به مهلت نه و ورکړې شوی دوی ته. ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، او کچرې مونږه
ګرځولې وې دا رسول یوه فرشته نو خامخا به مونږ ګرځولې و په شکل د سړي وللبسنا علیهم ما یلبسون او بیا به خامخا په شک کې و دوی هغسې څنګه چې وس دوی په شک کې دي ولقد استهزئ برسل من قبلک او یقینا ټوغې شوي وې په رسولانو پورې مخکې ستانه فحاق بالذین سخروا منهم پس راچاپېره شول د هغه کسانو نه چې ټوغې کولې په دوی پورې ما کانو به یستهزئون هغه څه چې دوی په هغې پسې ټوغې کولې. اوس الله رب العالمین انسان ته وریادی په دې رکوع کې چې ته خو ما د خټې نه پیدا کړې بیا مې دل نیټه مقرر کړله او د الله تعالی سره چې کومه نیټه ده نو په هغې کې شک نشته دی او دا ځکه چې دا مکی صورت دی نو په مکی صورت کې ما مخکې ستاسو ته وویل چې الله رب العالمین د اسمان د ځمکې د پیدایش تیارې رڼاګانې لکه د الله تعالی وحدانیت ته دې ټولو ذکر ځکه کړی دی چې د مکې کې زیات تر کفارو مشرکینو که نه نو هغوی طرف ته زیات تر د دې خطبو دغه چې دی رخ چې دی هغه دې خبرې دی عقیدې طرف ته دی که نه نو په عربو کې دا خبره د مشرکانو به هم کوله چې ځمکه اسمانونه الله پاک پیدا کړي دي خو بیا به یې ویې لاته او مناته او هبل او عزا او دا بوتان چې دي نو د دوی وایي په دې هر څه کې وایي د الله سره نعوذ بالله استغفر الله شریک دي که نه الله پاک وایي چې ښه پوهېږئ چې ځمکه اسمان الله پیدا کړي دي او بیا هم د الله سره شریک جوړوئ او بیا الله پاک دې د مکې کفارو ته وایي چې که تاسو ځان ته لوی وایي او سرداری هم دي او اقتدار هم دی نو ستاسو نه ډېر غټ غټ خلق وو چې الله جوړ کړي وو اقتدار یې وله ورکړی خو چې د الله نافرماني یې وکړل نو څه شول هغوی دغه عادیانو سمودیانو داسې واړه خلک نه وو هم په مالي لحاظ مالدار هم په بدني لحاظ طاقتور ټول الله پاک هلاک کړل چې یو جړق په پې راغی بیا به هېڅ نه و الله د قهر نه دی الله پاک مونږ ټول په امان کې او الله فرمایي چې هغه څیز چې په کمې پورې به یې ملنډې کولې پیغمبر ته به ویې کم دی ستا هغه دغه څه شو هغه عذاب به دې کله راځي نو چې کله بیا عذاب راغی په کم څیز پسې چې دوی ملنډې کولې هغه عذاب د دوی نه راچاپېره شو او دا ټول یې هلاک کړل الله دې موږ ټول په امان کې